ملګرو وختي مې د څه ایجنټانو ویډیوګانې کتې چې هغه وایي چې یاره ویزې بیخي بالکل فری دي او بیخي لکه داسې میلاویږي چې لکه ریټونه انتهایي کم دي. نو کم ملګري چې داسې قسمه ویزې اخلي نو زه په یو مادار د نه راځئ الله پاک هم د پاکستان د په څه طریقه باندې راوباسه چې تاسو ځان له مزدوریانې وکړئ بهر پاکستان کې څه نشته. خو کم خلک چې تاسو ته داسې قسمه خبرې کوي چې یاره د سایق خاصو د ملي منزلي ویزې دي او بالکل په فری ریټ باندې میلاویږي نو دې خبرو په دې خلکو په چانسونو کې مراد زم پویومه کم که خلک چې دا ویزې اخلي او هغه پوه نه وي او تاسو په داسې قسمه یعنې په سایق خاصه ملي منزلي باندې تاسو راشئ تعلیم یافته خلک خو دا ویزې بالکل مالی د ټولو نه اول چې کوم دی نو کمپنیانو ته چې کار له ځای کار له نه بوځي داسې م پویه کومه په اسانو الفاظو کې چې سایق خاص او ملي منزلي ویزې چې کوم دي ملګرو دا د سعودیانو د کورونو ویزې دي. نو که ته چېرته کمپنۍ له په دې باندې کار له ځای نو کمپنۍ والے چې درنه تپوس وکړي چې یاره ستا دا مهنه ده نو هغه خو دې ټول نه اول نه اخلي. نو کوشش کوئ داسې قسمه خلکو په خبرو کې مه راځئ ځان ته راځي د خپل پروفیشن د خپل ستا چې کم تعلیم نه او تا چې کم هنر زده دی د هغې مطابق ځان له ویزه واله بیا د فردي مؤسسې ویزه ځان له واله دارنګه چې د کم ایجنټ نه ګورې ته ویزه لې د هغې سره لیکل وکړه که دلته دی او که پاکستان کې دی چې بهی ستا په خوله باندې خو زه درځم ځکه چې دلته ډېر زمونږ پښتانه راشي سادهګان او بیا ولې اقامې نه ورکوي دا بانه ورته وکړي چې 3 میاشتو اقامه او دا ګوره 3 میاشتې اقامه نه ملګرو بلکې 3 میاشتې د حکومت د سایډ نه ټایم یې ده چې په دې کې به ستا او صاحب العمل یا کمپني دا به تاسو دواړه به اتفاق کوئ نو د 3 میاشتو نه مخکې که اتفاق راغی جو اقامه به ولې جوړ کړي اتفاق رانغی نو برقم الحدود باندې به ورته خروج نهایي ولګوي ځي به واپس همدا ایجنټان په دې کې هم تاسو دوکه کوي. نو لهذا داسې خلکو نه ویزې مالې ملګرو بلکې د اعتماد والا خلکو نه لیکل خامخا کوئ چې که دلته سر دا ایجنټ دوکه وکړي نو چې پاکستان کې خو بیا ګیرولی شي که نه باقي انشاءالله تاسو به پوه شوي زما په خبره باندې او خو دې ښاد او آباد ساته.